فضیلت بیانول صرف دومره نه چې د اعمالو د ترغیب شي او په هغه عمل کې حصه والي، باقي صرف په فضیلت اکتفا کول چې یو سړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث اوریدلی د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ په روایت باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه شو چې ما هذه الاذاهی، نبی علیہ السلام ویل سنت ابیکم ابراهیم، د دې وزیاګانو څه راز دی؟ نبی علیہ السلام ویل دا ابراهیم علیہ السلام سنت الله ته خوښیو. نو ویل فمالنا فيها یا رسول الله، نو نبی علیہ السلام ته ویل الله پیغمبر موږ ته په څه ملاویږي؟ نبی علیہ السلام ویل بكل شعرة حسنه، فهر یو اختجر دي زناور د وجود پر املا او پر پوټی کې او په چمړه باندې د یو اخت په مقابله کې وی ونی کیدا. قال فصوب یا رسول الله، ویل د دې ګړو پر وجود باندې وړي د دې هم د حسابي. نبی علیہ السلام ویل د وړي هم د حسابي. روزیا دا فضیلت چا واورېدو او ناڅه روزیا په مال باندې ورغی او روزیا مال واخستو او منډي داختر مونږ نه شوي او بسم الله الله اکبر وایي سنت ابراهیمی می ادا کړو. صحابي راغی د الله پیغمبر ما روزیا وکړه، ویل ورکړه، ویل مونږ نه شوي، ویل دا مونږ روستره دی وخت دی، ویل نبی صلی الله علیه وسلم دی ویل شاتو کا شاتو لحمین اسی ویل صحبت دې جوړ کو وانډې دی وکړه خدای الله په در کې کوم دې څه جمعنوش. زره سیوام ډیر مسلمانانو نه هغه د مونږ عمل اله د خپل طرف نه هوبګي راستی چې دکان ته خپل پروار ته را روان شي، دا خو راستی ده، زبردستی نه ده. یو سړی حج لذي نو حج په زبردستی نه کیږي، دا په خپل طوع باندې زی، په خپل توازی. روزه په څوک بچا په زبردستی نشي نیولې، دا په طوع باندې کوي. ډیر مسلمانانو نه خپل اعمال پر راستۍ باندې کوي. خدا یو خبره ده چې د هر عمل نه مخکې د هغه عمل سمج او د هغه عمل پویا دا ځان له یو مستقل فرض دی. مونږ کول فرض دی، خو د مونږ په معنا او په مفهوم ځان پویا کول ځان له مستقل فرض دی. روزه نیول فرض دی، خو د روزې په مقصود او د روزې په مفهوم ځان پویا کول ځان له فرض دی. حج کول فرض دی الی اخره، خو د روزې او د مونږ او د حج په مفهوم ځان له پویا کول ځان له مستقل فرض دی. په دې معیار باندې مسلمانان کمزوري دي، انتهایی ډیر کمزوري دي. وڅوک مول راځي نو ولې مونږ کوي یاره زمون کور کې په دې ټیم کې چې کوم نه مشرانو مونږ کاوه، خو یو مونږ چانه زمونږ اورولې نه او نم چاته اورولې، خو بس مونږ راغو په اتفاق کوو. کال به وشو ټول خلکو ویل سبا روزه ده، هغه هغه به چې پیخي کولې موږ هم دا هغه په نقل کې هغه پیخي کولې. چاره د روزې څخه احکام بیان کړي، د روزې احکام چا ساته نه دي بیان کړي. یو سړی حج لذي نو ډیر مسلمانان دي یاره زما د محلي ار دریم گاونډي حج لاړې او زما دغه نه اساس ډیره ده، اسنه چې خلک راته په غلطۍ کې ګوتې ونیسي. یاره زم سکال حج لزما نو څه احکام او اعمال دي زده دي کنه، د احکام او د اعمال دي زده کړه خلک عادي دي خالی دي نیری زده. نو به هر حال زما خبرې مقصد دا دی چې زما مسلمانانو نو هر عمل چې موږ د فرض په شکل کې کوو، کو زما استاد امون دی، کو زما استاد روزه ده، او کو زما استاد نن د دې میاشتې په 10 تاریخ کوم د وزیا په شکل کې یو عمل دی، د دې علم او د دې پویا او د دې سمج دی یو عالم نه مستقل دی یو کلاس په شکل کې زده کول دا فرض دی. دا نو چې علما د جمعې په بیان کې په دې دوه هفتو کې او په دې دوه جمعو کې عوام ورونو ته دې موضوع باندې بحث کوي او دا د وزیا مقصد د وزیا احکام د وزیا مسائل بیانوي. د جمعې په ورځ باندې بس قدرتی په یو جمعه کې بیخو یو سړی او مسله وکړو زما ذهن ته ګوزا شو قدرتی بیخو ما دا وایي اتفاقی بیخو ما او زه په مسله باندې می تسلی وشو. وځو بهرحال دا خبرې په دې باندې بس یو خبره کول غواړم. تاسو په مخ کې باندې
زما عزتمندو دا ابي هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث دی د ابن ماجه پر روایت باندې داغه په حواله باندې علما پیش کړي چې نبی رسول الله صلوات والسلام فرمایي من وجد ساعه ولم يزحي فلا يقربن مصلانا دا الله پیغمبر فرمایي الله تبارک وتعالى چاله وس ورکی الله چاله استطاعت ورکی نو دغه د وس خاون چې به موزیا نه کوي او باندې جوړي یې رسکالو منکور جوړ کو ایو دې ضروري لګ روپۍ نه په ولګي دي ورې دې ما کیار غو روزیا تستړیو دې ضروري لګ روپۍ ستانه په کور ولګي دي او د لس بنزل زرو یا د شل زرو په زیاته تستړی دا بانر عذر دی نبی رسول الله فرمایي چې کوم مسلمانان په وزیا کې باندې کوي او عذرونه لټي او په څه طریقه باندې دې عمل تشاکي او پریری نو دې مسلمان ته زما دا پیغام ورسوي چې دا اختر په ورځ باندې ورشه کوم د عیدګاه ته رانه شي دا مونږ به په کور کې وکړه به باندې راځي الله رب پیغمبر حدیث دی ډیر مسلمانان د استطاعت خاوندان شته الحمدلله الګه حج لبتلې وي ورشه د دور براشي چې د ټول سعودي د مکه او د مدینې نه د ټول سعودي چې کوم لري ورا په چار دیواله او په حدود باندې وربن کی دا چا عقل منله نه چې کله چا ته ویل چې یو دور براشي وربه باندې سعودي ته څوک نه پریری د چا ذهنم دانه منله پیسې به ورسبوي الک قران وی ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا الله دې یو فرض حکم اعلان په څلورمه سپاره کې پاولنی مخبانی کړي چاره چې الله استطاعت ورکی د استطاعت په خاوندانو باندې د الله د کور زیارت په عمر کې یو ځل فرض دی الک حج لالشا مکه وګورا اینه بالکل پراستی پتبا پخواکا چیبم پی اس کی احسان میں منی متازی